چې ماته په دې مهم ټاپک باندې د خبرو کولو موقع راکړه. په ټولو نه اول خبره دا ده چې زموږ په دې صوبه کې لکه څرنګه چې میډم خبره وکړه هسې هم یو داسې حالات جوړ شوي دي چې د صحت صورتحال زموږ هسې هم ټیک نه دی. بعد د کورونا د وجې نه نور هم خراب شو. بیا دا د ډینګي خبره چې راله بیا خو زموږ ټول هسپتالونه او زموږ چې د صوبې غټ هسپتالونه کم دي هغه د هغې دپاره معتس کړل شول او د نور چې کومې بیماریانې دي د هغې نه هغه هم پسې کټ شول. نو بیا که موږ راځو خاص کر په قبایلي علاقه کې چې د کمې زموږ د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې قبایلي اضلاع چې کمې دي په دې کې که موږ د صحت د سهولیت خبره کوو یا موږ د صحت د بهترۍ خبره کوو نو په هغې کې به موږ ته په ټولو نه اول هم زموږ هلته چې کوم هسپتالونه دي د هغې فعال کول پکار وي. د هغې به موږ ته ټیک کول پکار وي. زموږ یو کیس اوس هم پینډینګ پروت دی د قبایلي اضلاع د هیلث منسټر صاحب شته نه د کامران صاحب د نوټ کې ورسره ده چې زموږ 138 د صحت مرکزونه داسې دي چې وخت په وخت حکومت جوړ کړي دي او هغه ته یې د نن ورځې پورې عمله نه ده ورکړې. په هغې باندې یو کال کېږي چې هغې هر څه اپروو شوي دي کمپلیټلی هر څه شوي دي. صرف مسله دا ده چې زموږ د هیلث ډپارټمنټ د طرف نه په هغې باندې بین لګېدلی شوی دی. نو که موږ په هسپتالونو کې سټاف نه ورکوو که زموږ په هسپتالونو کې ډاکټر موجود نه وي نو موږ به بیا د بیماري علاج څرنګه کوو. نو زما به یو دا غوښتنه هم وي چې هغه صرف یو نوټیفیکیشن دی چې هیلث منسټر صاحب یې خامخا وکړي چې 138 هیلث سنټر یې هر څه شی فاینل شوي دي او د ډپارټمنټ د طرف نه بین لګېدلی دی چې هغه بین خامخا لرې شي که نه وه بیا به خلک مجبور وي احتجاجونه به خامخا کوي. دومه زموږ ډېره اهمه ایشو روانه ده د افغانستان سره زموږ چې کومې لګېدلې لارې دي په دې باندې زموږ په زرګونو انسانان روزانه هلته ایثار دي. د بیمارۍ په حالات کې د ډینګي وایرس او د نورو بیماریانو په حالات کې هلته روزانه خلک ساه ورکوي او موږ هغې ته لار نه ورکوو. نو زما به ریکویسټ دا وي چې د چمن نه واخله د خرلاچې پورې چې د څومره هم دروازې دي تورخم غلام خان خرلاچې په دې باندې زموږ خلک هم پایخوا ایثار دي. پکار دا ده چې زموږ اجازت ټولو خلکو ته میلاو شي چې راشي د علاج دپاره په انساني بنیادونو باندې. خو په افغانستان کې بیا خاص کر زما د حلقې خلک چې هلته 6,000 کورانۍ په خوست کې اوسېږي د هغې تګ راتګ باندې. نو زما به ریکویسټ دا وي چې د افغانستان په حواله سره به زه په د یو ټاپکې کیسه راغونډه کړم او اوږدومه یې نه وی چې څه دې کړل هغه دې وکړل. نو اوس مثالو په مخ راخور که خوب راځي نه. په افغانستان کې مونږ چې څه کول هغه مو وکړل. مزید خو په کار ده چې مونږ اوس په انساني بنیادونو باندې هغې خلکو ته لاره خو ورکړو که نه د صحت دپاره چې هلته چې کوم اثر را روان دی په مونږ باندې دلته ډایرکټ د هغې اثار کېږي. اوس مزید مونږ افیکټ کېږو. بله اخري خبره میډم زه خپلې خبرې ختمومه چې اخرانه خبره چې زموږ به ریکویسټ دا وي زموږ به خواست دا وي په دې ملک کې چې قانون پکار دی خو یکسا نظام پکار دی یکسا قانون پکار دی. دلته اکثر دا نارې ځکه ویل کېږي چې ایک ریاست دو دستور نامنظور. دا خبرې ځکه کېږي چې هلته چې احتجاج کېږي په سوونو خلک د یو تنظیم را خلاصیږي خو علي وزیر د بیمارۍ په حالات کې په کراچۍ جیل کې پروت دی. سزا یې دا ده ګناه یې دا ده جرم یې دا ده چې پښتون دی ځکه نه رها کېږي. نو په کار دا ده چې حکومت زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او موږ هغې حالاتو ته مجبور نه کړي چې موږ هم داسې راوځو چې بیا حالات دې ځای ته ورسي. ډېره مننه.
निगत आपा को टाइम देने से पहले, बीइंग अ डॉक्टर, मैं थोड़ी सी डेंगू पे डिस्कशन बात करूंगी। द थिंग इज़ कि डेंगू पहले हर चीज़ की प्रिवेंशन होनी चाहिए। ये है एक वायरस, तो इसकी प्रिवेंशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। होता फ्रेश वाटर में, तो कम्युनिटी का भी बीच में बहुत बड़ा रोल है। हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती, तो हम लोग खुद भी, मतलब हर चीज़ पे आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय थोड़ा सा ये है कि पब्लिक को भी इस चीज़ पे लाना चाहिए कि वो हर जगह पे पानी जहाँ पे फ्रेश वाटर पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको वो हटाएं, ताकि ये लावा वहाँ पे ग्रो ना करे। तो मैं निगत आपा को अब बारी दूंगी डिस्कशन में हिस्सा लें। थैंक यू। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको